د مسافرو د پاره یو نوی قانون جوړ شوی دی. نو ستاسو په فیملی کې به یو نه یو کس چې دی هغه مسافر یا به یار دوست چې دی هغه به مسافر یا به په خپله اراده د بهر ملک یا به په ویزټ ویزه باندې یا به په عمره باندې ځي. نو د دې لپاره چې دی یو نوی قانون جوړ شوی دی. که دغه قانون تاسو ونه اورېدلو او تاسو دغه شانتې لاړئ ایرپورټ ته، نو د دې سره ستاسو مالي نقصان چې دی دا هم کیدای شي، ځکه چې ستاسو هغه ټکټ چې دی دا هم ضایع کیدای شي او تاسو د ایرپورټ نه چې دی واپس هم رالیږلی شي. ځکه د سعودي حکومت چې دی هغه یو نوی قانون جوړ کړی دی چې پاکستان نه کم کسان هلته کې ځي، نو هغو به پولیو کارت چې دی دا به ځان له لازم جوړوي. لکه د پولیو څاڅکي به کوي او د پولیو کارت به ورسره وي، نو هلو به هغې ملک ته چې دی هغه راتلی شي او په ایرپورټ باندې چې دی هغه وردننه کیدای شي. که دغه کارت ورسره نه وي نو دوی په ایرپورټ باندې چې دی دا نشي رادننه کیدلی. خو دغه څاڅکي چې دي دا به تاسو دغه 28 ورځې مخکې چې دی دا به کوئ، لکه 4 هفتې مخکې چې دی دغه څاڅکي به کوئ. که دغه تاسو نه یې کړي 4 هفتې مخکې او 4 هفتې د دې نه شي، نو بیا هم تاسو په ایرپورټ باندې چې دی نشئ وردننه کیدی. نو کم کسان چې زمونږ دا ویډیو وس ګوري، نو لاړ شئ او د دغه ملکونو اراده په عمره باندې اراده یا په ویزټ ویزه باندې وس دغه څاڅکي چې دی دا وکئ. نو د وس نه چې دی ستاسو ورځې به حسابېږي او دا قانون چې دی دا به د 1 فروری نه چې دی دا به شروع کېږي. هغه په دغه چوټۍ باندې راغلی که هر یو کس دی، خو چې سعودي ته ځي نو هغه به د پولیو څاڅکي چې دي دغه به هم کوي او د پولیو کارت چې دی دا به هم جوړوي. دغه کارت چې دی دا تاسو ځان له آنلاین هم جوړولی شئ. د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته، هغه ویډیو چې دی هغه تاسو کتی شئ.